سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ امیہ بن خلف سره د دوستانه وه. نو د عمرې دپاره مدینې منورې نه لاړ او مکې مکرمې ته لاړ او خپل ملګري سره میلاو شول. کېناستېدل، ګپ شپ لګی. ورته وایي امیه زه راغلی یم د بیت الله شریف طواف کوم، عمرې له راغلی یم. نو په جواب میلاویږي. ورته وایي سعده هغه ورځې لاړې. ولې سعد رضی الله تعالی عنه دی د مدینې منورې امیر و، مشر و، او امیه دی د مکې مشر و. دی مسلمان و، هغه کافر و. ورته وایي سعده زما او ستا ملګرتیا ده، خو هغه ورځې لاړې ولې تاسو زموږ دشمن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په مدینه کې امن ورکړی دی. نو د مکې خلک ابو جهل او دغه رنګې نور خلک تاسو ته ګوره ډېر زیات غوسه دي. نو هسې نه چې تا دلته کې وویني او څه ونه وایي. نو وایي څه به کوو؟ وایي داسې ټایم کې به عمرې له ورشو، بیت الله شریف ته به ورشو چې په دغه ټایم کې رش نه وي، خلک نه وي. عموما د مکې ګرمي ډېره وي، نو خلک به د ورځې به بیت الله شریف دی به لږ خالي و. نو دی وایي چې غرمه شي، نو د غرمې په موقع ټایم باندې به بیت الله شریف ته دواړه ورشو. طواف به وکړم، به زه به ځم مدینې ته، ته به خپل کلي ته راځې. نو دی ولګېده چې څنګه غرمه شوله. نو معاذ سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه او د ده دا دوست امیه بن خلف چې کوم د مکې سردار او کافر و، دا دواړه روان شول. چې بیت الله شریف ته نږدې شول چې د چا نه یره کېده، د چا نه خطره کېده، د چا ورسره غم و چې هغه ابو جهل و. د ابو جهل مخې له ورغی او ورته فرمایي امیه دا څوک دی؟ هلکې دوی خو پېژندل چې دا سعد دی. وایي دا څوک دی؟ وایي دا زما ملګری سعد دی که نه. نو ده ته وایي ښه، وایي زموږ دشمن له مدینه کې امن ورکړی دی، هغه له مو ځای ورکړی دی، هغه مالونه لګوئ، د هغه ملګرتیاګانې کوئ، او تاسو راځئ او په مکه کې دغه شان خپلې په امن سره ګرځئ. دا کومه خبره ده؟ او ورته یې وایي که چېرې د امیه سر نه یې راغلی، د ده ملګری نه یې، نو نن به تا ته ما ښولو چې تا سره ما څه چل کوو. نو دې طرف ته سعد رضی الله تعالی عنه خو هم د مدینې سردار و، او بیا ایمان هم راوړی دی، ایماني جذبه نور هم سیوا وي. نو ده ته وایي ابو جهله خبره دې لږې په توله کې کوه. ولې؟ وایي که ته نن ما بیت الله شریف ته پرې نه دی نو بس نه به کوم ځم به. خو ګوره یاد ساته یوه خبره درته کومه، او خبره دا ده وایي ته چې کله شام ته ستاسو قافلې ځي د تجارت دپاره، مکه مکرمه کې فصلونه نه کېدل، چونکې هلته کې ټولې شګې وې او ګټې وې، سوا د زمزم د اوبو نه هلته کې څه نه و. نو ورته وایي یاد ساته تاسو قافلې چې کومې ځي شام ته د تجارت دپاره غلې راوړي، نو ګوره د مدینې په لاره باندې ځي، لار مو په منګه ده. نو چې ته ما دلته نه پرېږدې، په خدای قسم قرآن شام ته هم لاړ شي. دی د یو بل سره ګرم شو. چې دی د یو بل سره ګرم شو، نو دې طرف ته د سعد رضی الله تعالی عنه دا ملګری چې کافر دی امیه بن خلف، د ده سوچ وکړو چې سعد خو به مدینې ته واپس ورشي، خو ما به د ابو جهل نه څوک خلاصوي دلته کې. که زه ملګرتیا نه کومه نو دی به مدینې ته واپس لاړ شي، خو زه به څه کومه. نو دی د سعد رضی الله تعالی عنه ته وایي سعده ګوره زموږ مشر دی، ابو جهل زموږ سردار دی، سترګې پرې مه راوباسه. نو ته ورته وایي ښه ته زما ملګری زما دوست دی، زما ستا ملګرتیا ده، ته مدینې ته راځې زه مکې ته راځم، او ته ما اوس زه په حق یم او ته ما ته داسې خبرې کوې. ورته وایي ته خو غلی شه، وایي ستا متعلق رسول الله ویلي دي چې امیه به موږ وژنو. چې څنګه دا ووایي سړی چوس شو، داسې چلو شو، خبره ختمه شوله. سعد رضی الله تعالی عنه مدینې ته واپس راغی او دوی کورونو ته واپس لاړل. دی چې څنګه کور ته لاړ نو ښځې ته وایي ښځې راشه پلانکی زما هغه یثربي ملګری د مدینې نه چې کوم راغلی و هغه سعد، وایي هغه راته نن ناشنا خبره وکړله. وایي څه یې درته ووایي؟ وایي ما ته یې وایي دغه شان مسله راغله د ابو جهل او د هغه، نو وایي هغه داسې ووایي هغو ته داسې ووایي. وایي ما د ابو جهل سیړ وکړه ځکه دا مې کلیواله و، وایي ته به کلي ته واپس لاړ شو، خو زما خو ګاونډ دی. نو وایي ما ته وایي چې رسول الله مبارک ویلي دي چې تا به وجنو.
زه پر اشاره اغستې یم چې تا ته هم پته ده ښځې وایي تا ته هم پته ده چې ګور رسول الله دروغ نه وایي کافر دی خو یقین یې پې کلک دی وایي تا ته پته ده چې رسول الله مبارک دروغ نه وایي نو اوس به څه کېږي وایي دا یې راته ونه ښو چې کوم ځای به دې وجنې وي وایي دا یې راته ووایي چې تا به وجنو ښځه ورته وایي داسې کار دی په ځان یاره مه راوله وایي ته د کوره بار نه وځې او هغه تا پسې دلته نه راځي ته بار نه وځې ته مدینې ته مه ځه او هغه دلته نه راځي نو کوم ځای به دې وجنې وي یاره زړه مې یېرېږي زړه مې یېرېږي او د پیغمبر خبره دروغ نشي کېدی د دل طرف ته دا خبره وکړله هغه طرف ته مسله بل شانتې جوړه شوله رسول الله مبارک سر صحابه کرام ناست دي او ما چونکې خبره د اول نه شروع کړه چې د مدینې مکې والو دا صحابه په آرام نه پرېښودل خپل کلی وطن یې پرېښودو خو په مدینه کې هم په آرام نه پرېږدي کله وله څاروي لالئ کله وله پټي سوځئ کله وله غنم سوځئ مثال چې کم فصل کېږي هغه ورته سوځئ نقصانات وله کوي قسمه قسم حربې استعمالوي او کمزوري صحابه تنګئ د رسول الله مبارک سر صحابه کرام ناست نو ورته فرمایي راځئ وایي د ابوسفیان قافله د شام نه واپس را روانه ده نو که موږ لاړ شو نو هسې به یې ویرو کیدای شي دا خلک زموږ نه څه شي لږ صبر شي جنګ له نه ځو صحابو سره دا مشوره وکړه چې موږ د ابوسفیان چې کومه قافله چې کوم د عربو د قریشو د ټولو خلکو مال دی پکې نو موږ ځو دې پسې هسې به یې ویرو او کیدای شي د دې د وجې دی زموږ نه دا لاس واغخلي موږ پرېږدي نو رسول الله مبارک ځان سره د صحابه کرام کړل 314 صحابه دي 2 سره اسان دي او اویا سره اوخان دي تقریبا 78 دي دا صحابه د ځان سره کړل او د مدینې منورې نه روان شول چې کله 1 میل فاصله واله د مدینې نه لږ بهر شو د پیغمبر علیه السلام په دې کې چې کم الکان مطلب ماشومانو واړو پیغمبر علیه السلام رخصت کړو ویځئ تاسو کور ته ځئ او ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ یې ولېږه وایي زما د راتلو پورې به ته د مدینې امیري پیغمبر علیه الصلاة والسلام 313 صحابه د ځان سره را روان کړل مخکې راځي نو پیغمبر علیه السلام 2 جاسوسان ولېږل چې ته معلومات تاسو وکئ چې د ابوسفیان قافله به څه ټیم رارسي او کوم ځای کې ده یو د حضرت بس رضی الله تعالی عنہ او بل د حضرت عدی دا دواړه کسان لاړل دی ځان سره اوښان واغستېدل او مشکول یې ځان سره د اوبو واغستېدل او دی لاړل په لاره باندې را روان دي چې کله د بدر خواته راورسېدل بدر دا د مدینې منورې نه غالبا 100 کیلومیټر کې بدر دی نو چې کوم ځای کې جنګ بدر شوی دی هلته کې یو کوی و نو دوی هلته کې اوبه ډکولې او په دې بنیاد باندې تفتیش یې کوو چاپېره یې کتل چې د ابوسفیان قافله به څه ټیم رارسي چې موږ رسول الله مبارک رالېږلي یو چې هغه ته خبر ورکړو هلته کې یو 2 جینکۍ ناستې دي او د هغې دواړو د خپل مابین کې د یو بل سره په دې خبره باندې جنګ دی چې هغه یو ورته وایي ما د خپلې پیسې راکړه او بل ورته وایي ما سره پیسې نشته او دا صحابه و دی ته غوږ ایښی دی اوبه هم ډکوي دی ته یې غوږ هم ایښی دی نو دا بله جینۍ دی بلې ته وایي وی د ابوسفیان د قریشو قافله شام ته تللې ده سبا دا ټیم به دلته رارسي نو چې کله دلته کې راورسي زه به پې څه څیز خرڅ کړمه او تا ته به خپلې پیسې حواله کړمه دې صحابو ته خبره واورېدله بس مشکونه یې ډک کړل او اوښان یې لرې کینولي وو واپس رالل پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یې وي چې دغه شانتې معامله ولیدله موږ د 2 جینکو د یو بل سره مسله وه په پیسو باندې بلې ورته وي سبا به د ابوسفیان قافله رارسي او تا ته به د پیسې درکړو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وي سبا کې خیري به د ابوسفیان قافله بدر ته رارسي او صحابه د ځان سره 313 صحابه را روان کړي دي هغه طرف ته چې کله بله ورځ باندې د ابوسفیان قافله د بدر خواته راورسېده نو هغه معلومات کول او د قافلې سردار او مشر دا مسلمان شوی نه دی وروسته اسلام کې داخل شوی دی نو معلومات به کول هسې نه چې ته مکې والا مال ما ته حواله کړی دی او زما نه لاره کې څوک واخلي نو ښه معلومات کوي د قافلې نه مخکې راغی او هغه کوی سره معلومات کوي چې ته څوک خو راغلي وي نه دي دلته کې که نه اشنا نه وي ورته څوک خو راغلي نه دي
چې تا ګاړه ماړه وایي اوس هم نه دی شوي وایي ناشنا څوک سړي مړي هغه جینکوی ورته وایي چې 2 سړي پرون راغلي وو دلته یې مشکونه ډک کړل او لاړل وایي څوک اوښان مخان ورسره وایي 2 اوښان ورسره وو دغه ډیری سره یې کینولي وو دی لاړه هلته کې چې ویې کتو نو اوښان چې خامخا سملي او کیني نو پچې کوي نو دی یو پچه د اوښ رااخلي او هغه ماتوي نو په یو کې د کجورې اډوکې راووته بس پوه شه فوري طور باندې پوه شوي والله دا کجور د مدینې ده مسلمانان راغلي دي اوس د یو بل سره نږدې دي خو غونډۍ دي غرونه دي نو چاته پته نه لګي مسلمانان موږ ته ناست دي او راغلي دي دلته کې او فوري طور ولګېده یو کس تیز اوښ ورکړه او د هغه نوم دی زمزم غفاري هغه ته وي مکې ته ځان رسوه مکې ته ځان ورسوه او د دوی به طریقه کار دا و چې کله به هنګامي خبرو نو ده به پټکې د سر نه تاو کړو منډې به یې والي وایي ته څه چل وکړه وایي اوښ لرې دا شونډ وینې کا او خلک خو پټکې ته وایي ته کپړې وباسه او مدینې مکې ته ځان ورسوه ابوجهل ډیله چې ګوره قافله مو لاړه د ټولې مکې مال دی پکې او لاړه مسلمانانو ونیسله دغه کس هم هغه چل وکړو دی مکې ته منډه وایي د دې نه لږ ټیم مخکې د رسول الله مبارک په پوده حضرت عاتقه هغې خوب ولیدو د عبدالمطلب لور ده او خوب ویني وی یو کس راغی اوښ ورسره دی او د مکې په دې خوړ کې اوښ کېنو او یو اواز یې وکړه چې ای غدارو خلقو په 3 ورځو کې ځان ورسوئ ځای د ملاستې ته مطلب چې مریږ به وی بیا هغه ځای نه اوښ راپاس او د مسجد حرام خواته راغی وی هلته یې اعلان وکړه چې ای غدارو خلکو ځان ورسوئ 3 ورځې کې د مکې نه مدینې ته دغه 3 ورځو سفر و غالبا وی بیا دا ولګېدو دا اوښ ځان سره بوته د جبل ابي قبیس ته وخته او د هلته نه یو ګډ کته راوویشته او چې څنګه کته راغی نو بیا هغه ګډ ریزه شو او د مکې د هر کور ته د هغې ګډ نه څه ناڅه لاړو تا خوب دی ولیدو دا ولګېد خپل رور ته حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ پټ مسلمان دی نو دته دا خوب ووی چې الله دې نه کې خو یو مصیبت را روان دی چې سری عباس رضی الله تعالی عنہ ولګېدو د عتبه زوی د ملګری و ولید عتبه زوی غالبا چې ولید هر یو هغه ته دا خوب ووی دا خبره مکه کې خوره شوه عباس رضی الله تعالی عنہ یو پره را روانه او ابو جهل आवाज راکړه چې ابو الفضل راشه دی خواته وای چې د پسړو کې خو تاسو د نبوت دعوی کوي اخو مو ولیدې خو اوس په ښځو کې هم تاسو دا خبرې کوئ ستا په پوه خوب لیدلی دی او یې زه پته به ولګي که نه پته به ولګي چې د مکې زمونږ خیمو ته وینې ځي او دغه ځي که نه ستاسو هغه چې کوم روارد دی هغه مري او بل خوب یو بل کس لیدلی دی و یو کس په اس راغی وی ځان سره اوښ راوسته او چې څنګه یو تیزه نیزه یې ووهه وی هغه اوښ ویني چاپېره د مکې والو په خیمو کې لاړې نو ته به خلکو ته وی چې زه پته به ولګي که نه او دې غاړې ته چې څنګه دا خوب دی بیان که هغه طرف نه هغه کس پس اوښ راغی چغې دي خلک د مکې خلک ټول راجمع شو څه چل دی وی قافله خو لاړه ابو سفیان چې کوم زه رالیږلی یم مدینې والا هغه رسول الله چې دلته نه تللی دی لږ ورته کې صحابه دي او زمونږ قافلې لوټ کړله ابو جهل وی ښه د دوی دومره جرأت دوی دې حد ته ورسېده چې زمونږ مال او زمونږ قافله اوس نیسي پرېږدو به یې نه نو ولګېده کور په کور باندې اوس ګرځي او لښکر تیارې چې شا به ځو به اوس ځو مدینه کې به جنګ کوو نو 1000 لښکر یې تیار کړو ما تاسو سره وی چې مسلمانانو سره 2 اسان دي او کفارو سره 300 اسان شو مسلمانانو سره 80 اوښانو کافرانو چې 1000 بوتله دی سره 700 اوښانو 700 مسلمانانو سره 2 تورې دي غالبا او دې طرف ته کفارو هر یو کس سره توره ده او ډېر په جذبه کې چې دی نو لښکر یې تیار کړو او روایاتو لیکلي دي ځان سره یې ډمې هم روانې کړلي توره دي او باجې دي څه به کوو مدینې ته به ځو او دا خو نه غونته کې دلته چې تلي به دغه لږ خلک دی او په خپل غرور او په طاقت باندې یو ناز ودته چې مدینې ته به ځو دا لږ غونته کې به ختمو او بیا به هلته کې داسې نه چې ختم کو بیا به راځو هلته به جشن مناوو
په مدینه منوره کې به جشن وي، سالمو عربو ته او قبایلو ته به موږ خپل طاقت ښو چې د ابوجهل دی او د قریشو قافلې دي څوک نه نیسي سباله. نو د لښکر تیار کوه، یو یو پسې ګرځي او تیارېږي. نو کومه واقع کې مې درته شروع کړې وه مخکې د سعد رضی الله تعالی عنه د ده د امیه بن خلف سره دوستانه وه. نو بابا پسې لاړه، وایي څنګه چل دی بابا ځو به. او هغه ته خو د صحابي ویلو وایي رسول الله وی چې تا به وجنو، ده ته پته وه زما تله دی مرګ دی. نو ابوجهل لاړه ورې وډبه، وایي بابا څنګه چل دی تیارې کوه، ګوره لښکر مې تیاره کړی دی. وایي زه بیمار یم نه شم تللی. اوس ده په زړه کې وایي که زما تله دی مرګ دی، ولې رسول الله ویلي دي چې تا به وجنو. دی وایي زه نه شم تللی، زه بیمار سړی یم، مشر سړی یم، سپین ږیری یم، جنګ د هلکانو کار دی، نو زه څنګه ورشم. نه بابا دا درته چا ویلي دي، موږ خو په تا تورې نه وهو، موږ خو په تا جنګونه نه کوو، خو که ته نه ځې نو هلکان هم نه ځي. د ابوجهل غرامي لاړه، د هلکان یې ورپسې راوسته، د هلکانو ته کوڅه کې ناست دي. بابا چې ته نه ځې نو موږ خو هلکان یو، موږ سره مشران په کار دي، ته به راسره خامخا ځې. ورپسې نور سپین ږیري راوستل. ورته یې ښه ګوره وایي موږ ځو، دا د سپین ږیره زموږ هم ده ستا هم ده، نو موږ ځو ته نه ځې، ته به هم راسره خامخا ځې. دی نه تیارېده، خو آخر کې مجبوره شو. نو ورته وایي ځه خو دا لښکر د دې دی نه روان که نه بیا به دې راپرېږدو، په دې بنیاد یې د کوره وباسه. دی ولګېده، وایي زه صحیح ده، وایي ځه ځان له یو تیز اوښ واغستې ده ښه تکړه. د دې چې کور ته راغی ښځې ته وایي دغه شان چل وشو، وایي ځم. نو هغې ورته ما درته وایي ګوره لاړ نه شي، که لاړې نو وجنې دي. وایي نه ځم، نه پته ده راته. وایي دی لږ مخکې کوم راتښتل چې د تیز اوښ واغستې ده او څه منځ لارې وواله. ابوجهل ته پته وه چې دا بابا د ټینګې نه دی، دی به راتښتي. هلکان یې پرې مقرر کړه. وایي تاسو ډیوټي دا ده چې به ده سره به یې دی نه واپس لاړ نه شي، د ته خدمت ته او دی چې څه یي. نو چې یو ورځ سفر یې وکړو او شپه شوله، ماسخوتن شو، نو خیمې یې ښخې کړلې. نو دی ولګېد، خپل اوښ یې راوسته، نو ځان سره یې خوا کې وتړه چې بس څنګه چې معمولي شپه ور دغه شي او خلک اوده شي، دغه غونډه کې بلته یې واړوم او ځم به. چې شپه نیمې لا ورله او دی پوه شه چې اوس خلک اوده دي، حالانکې هلکان ورته ناست. نو دی एकदम غلې غلې لاړه او اوښ خواته لاړه چې بس ورځم پرې. هلکان زر ور منډه که بابا چېرته ځې؟ دی وایي زه واړه پول کوم. ورته وایي لوټه واله، کټوشي پیپر ته ضرورت دي، څه ته ضرورت دي، واخله موږ ستا خدمت ته ولاړ یو. دی ورته وایي غزانې بار ځئ وده شئ چېرته. نو پرې نه خو دغه غونډه کې واپس راغی کېناستې ده. ورته اوس ولاړ دي. نو دی وایي زه خیر سهار به لار وومه او شپې له خو بیا چېرته باسم کینو که نه، نو بیا به راتښتمه. نو بله شپه بیا اوښ راوسته، ځان سره جوخ کېنولی دی. او چې څنګه شپه شوله، دی بیا ورمنډه کې غلې 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 په مزه پاسي چې ته په کشارې به څوک پوه دی شي. او چې څنګه دی پاسې د اوښ ته نږدې شه، هلکانو ورمنډه که بابا څه ته دې ضرورت دی، اوبه پکار دي، لوټه پکار ده. دی بیا غوسه شي، تاسو ما سره څه وکړل؟ ان تر دې چې د بدر ته یې ورسوه. چې بدر ته ورسېده نو څه چلو شو. او خو اوږده واقع ده انشاءالله، د بدر واقعه چې کوم جنګ شوی دا به بلې جمعې له وایو، ځکه ټایم ختم دی. خو د ده دا درته خلاصوم. نو چې دی څنګه ورسېده، جنګ شروع شو. ده ته پته وه چې بس زما خو بس اوس خو پته ده مرم به، داسې به مرمه. نو ده سره خپل زوی یې ناست په اوښ باندې، ده باګه واغسته، منډې دي منډې دي. بلال رضی الله تعالی عنه ولیده، هغه آواز وکړې کومیه نن بد شوي، زما خیر نشته. دا هغه سړی و چې په بلال رضی الله تعالی عنه به یې ظلمونه کول. صحابه وویل ښه وایي امیه دا دی. په صحابه ورپسې شو، منډې دي منډې دي، دی مخکې دی او زوی یې ورسره په اوښ ناست دی. نو چې دا مرګ چې په چا باندې راشي، نو دی بیا په ځان دی به په بچو هم نه پیچ هم دی. او ده سوچ وکړه چې دا اوښ زما تیزه منډې نه شي وهلی، نو هغې وجه دا ده چې موږ پرې 2 کسه ناست یو. او نو شاته راپسې صحابه دي، د غلې غونته کې زوی له ټېله ورکړه. وایي زه دی خو به راباندې کم شي، نو دا صحابه به یو صورت دا ده چې دا صحابه به په ده شي، زه به ترې لږ وتښتمه، او بل دا ده چې دا اوښ به مې لږ سپک شي، نو منډه به ډېره ووایي. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه په دغه جنګ کې و، د دوی دواړو ملګرتیا وه. د دې زر زر وایي عبدالرحمن بچ مې کتې، رسول الله مبارک له مې بوده چې امن راله راکړي. صحابه وایي پرېږدو دې نه کړو، رسول الله له تا دې بوځي خو امن در کوي، بچ کېږه به چېرته. منډې دي منډې دي، آخر کې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه ته وایي راودانګه. چې څنګه یې د اوښ نه راودانګل، هغه پرې د پاسه کېناستې، د خلکو ته صحابو ته وایي ما ول امن ورکړی دی، د ده بدن ډېر غټ و، وایي ما ول امن ورکړی پرېږدئ. یو صحابي لاړه وایي امن چېرته دی، تورې راواغسته، لاندې غاړې په دې خېټه کې ور دننه کړوله. وایي ځه چې ځای ته مې کړي. او بیا چې د بدر کې کوم 80 کسه مردار شو، نو پیغمبر علیه السلام یو کوی په بدر کې
هغه ټول لاشونې هغې ته ورغوزار کړه. دې الله شرمو داسې چې د ده بدن ډېر غټ و. د صحابو ته یې دی راکاږئ. نو چې صحابو به له خپې ته لاس کړه نو خپه به ترې راووته، چې ته به یې لاس ته لاس کړه نو لاس به ترې راووتو. په هغه ځای باندې پوه شوی و. پیغمبر علیه السلام وایي خاورې پرې واړوئ، خاورې پرې واړوئ، په دغه ځای کې پرېږدئ. دا د رسول الله مبارک د جنگ بدر هغه لومبنۍ خلاصه وه. انشاءالله آینده جمعه د بدر چې کوم غذا شوې ده او صحابه یو طرف ته 313 دي او بل طرف ته 1000 دي او الله تعالی برې او فتح 313 له په تش لاس ورکړې ده د په څه د وجې د ایماني طاقت د وجې د هغې ایمان جذبې جوړې وي، د هغې د الله باندې یقین کلک و. هغه جذبې او هغه ایمان الله زموږ نه موږ غواړي. سیرت چې موږ شروع کړی د سر نه کوشش د دې خبرې کوو چې په ټایم راځو. که موږ مثال آخر کې راشو سموا ونه ریدو نو کم از کم دا یو جمعه وي نو چې د پیغمبر د ژوند او د حالاتو نه خو انسان ځان خبر کړي که نه. نو دا د صحابو هغه ایماني جذبې وي چې څومره قربانۍ والو په خپل ځان نه و. ښه ورته پته وه چې هغه طرف ته راته 1000 کسان ولاړ دي، هر یو سره توره ده او ما سره لاس کاړو څه شته نه، خو بیا به رسول الله ته وي ده سره به جنګ کوو، دی به پرېږدم نه. او الله تعالی وکړل داسې چې فتح یې هم ورکړه، بری هم ورکړه، خلک یې مردار کړل، مالي غنیمت هم دی ته پاتې شو. الله تعالی د ورځ در قیامته پورې خلکو ته کېښودله چې زه څه کوم هغه به کېږي. الله دې د عمل کړو توفیق را نصیب کړي.